نن زه د منګورې د سوات د میکانیکانو د پلمبرانو د الکتریشنانو د بجلی د سامانو د کارګرو په نوم باندې یو اپیل کوم چې د سیلاب نن لسمه ورځ ده په دې تیرو لسو ورځو کې ډاکټرانو کیمپونه لګولي دي کارونه یې پرېښودي دي په خټو کې ګرځي د مریضانو خدمت کوي بالکل فی سبیل الله استادانو بډې راښکودي د خلکو مدد کوي او دغه شانتې چې د چا څه وس رسي هغه کوي نو چې څوک پلمبر دی میکانیک دی الکتریشن دی کاریګر دی هغه د بیلچې کې دي ستاسو کار بیلچې وال نه دی هر سړي له خپل کار کول پکار دي دا وګورئ دنیا شی ګاډي په دې خټو کې نښتې دي دا د خټو نه راویستل غواړي په دې کې د ډنټر کار دی د الکتریشن کار دی د میکانیک کار دی د دې ګاډو صفایي پکار ده که تاسو له څوک ګاډی درولې دی دا مطلب نه چې ته به تیې لسو په ځای شللی امید دی چې تاسو به داسې نه کوئ ځکه چې تاسو په خپله هم سیلاب ځپلي مسلماني ده پښتو ده خو زه یم چېرې تاسو په خپل ورکشاپ کې ناستې خلک د کار دروړي تاسو ورسره په رعایتي قیمت باندې کار کوئ د هغې نه یو قدم بل واخلئ راوځئ او د خلکو په کورونو په ګراجونو کې چې کم ګاډي ولاړ دي د هغې ګاډو په صفایي کې د هغې په راویستو کې د خلکو سره مدد وکړئ چې دا ګاډی دغه ځای سټارټ شي او کم سې کم دی د ورکشاپ ورې بوځي نور بیا دې وپوه شه او ګاډی پوه شه نو په هر مصري باندې فرض دی چې یو ګاډی په فی سبیل الله صفا کړي هر پلمبر له پکاره چې راشي او د خلکو د دې بمبو د دې واټر پمپو د دې موټرو جایزه والي د دې په صفایي کې مدد وکړي په هر پلمبر فرض ده چې کم سې کم 2 موټرې 3 موټرې هغه خلکو له پاکي کې او په ورکینګ کنډیشن کې ول راولي دغه شان کم چې بجلو کاریګر دي راشي د خلکو اسران په اوبو کې ډوب پراته دي واشنګ ماشین یې اوبو کې ډوبې شوي دي فریجونه د خلکو تباه شوي دي او د خلکو هغه د سیلاب په اوبو انځلي دي دا چې تاسو وینئ دا داسې نه چې دا داسې پاک پراته و دا سم څښاو خټې د خلکو لرې کړي دي خو اوس هم په دې کې د کاریګرو کار پاتې دی نو زما ټولو کاریګرو ته درخواست دی دا د بجلو دا سامان مات ګوټ پراته دي او تاسو وینئ دا کورونه دا د خلکو د وس کار نه دی او دا صفایي چې ده خټې ووتې بیا یو بل د صفایي کمپین به چلیږي چېرې په پترو باندې اساسونه صفا کو بیا به یو بل کمپین چلیږي چې اوبه په دې باندې ورغړو او په جاروګانو را صفا کو بیا به یو بل کمپین چلول غواړي چې په صرف او په ډیټالو باندې دا کورونه صفا شي کنه غټه بیماری راځي نو هر سړي خپل کار پکار دی داسې نه چې انجینیر به بیلچو یو ډاکټر به ټاټکې راغست او الخدمت او ان جی اوز او د مدرسو طالب علمان جی وای والا ان پی والا ټول چې څوک راوتی دي مونږ شکر گزارو خو میکانیکانو پلمبرانو الکتریشنانو ډنټرانو او کاریګرو تاسو ته ډېر سخت ضرورت دی ځان را رسوئ د نن نه سبا ته پرې نه دی